ګران کتونکو مونږ اکثر خبرې کوو چې یاره د خطې حالات چې کوم دي هغه ورځ ته ورځه خرابېږي. نو زه خو اکثر خپله قضیه ورکوم، خو زما کوشش دا وي چې یاره ما سره چې کوم پوهه خلک ما سره ملاقات کېږي یا ما افس کې یا بهر، د هغوی سره مونږ په دې حوالې سره خبرو کوو چې یاره دا روان څه دي، خاصه توګه د پاکستان افغانستان ترمنځ او بیا په دې خطه کې آیا مونږ یو وارې بیا خو دا خطه چې کوم دی جنګ طرف ته نه ټیل وخو. په دې حوالې سره دا وخت زما سره یو داسې شخصیت ناست دی چې تاسو لپاره تعارف محتاج نه دی. ټول عمر یې په ریسرچ کې د نړیوال امور او د پاکستان او د افغانستان د تعلقات لیکنې هم کړي دي. د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو تعلقاتو ډپارټمنټ چې کوم دی انټرنیشنل ریلیشن د هغې مشر هم پاتې شوي دي، اوس هم په مختلفو یونیورسټو کې چې کوم دی په دې حوالې سره چې کوم دی لیکچرې ورکوي، لیکل هم کوي. پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک صاحب، د دوی نه پوښتنه کوم چې د سچویشن ته د دوی څه نظر دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته مخې ته د پاکستان افغانستان ترمنځ چې د تېرو څو میاشتو راسې دا کوم حالات روان دي، یعنې پکې امریکا هم راغله، خبرونه هم دا دي چې مقاومت هغه جبهه چې کومه ده د هغوی ملاقاتونه هم روان دي. نو تاسو څه ګورئ؟ او ماسکو واقعه وشوه، پاکستان کې واقعه وشو، نو څه ګورئ چې دا روان چېرته دي ډاکټر صاحب؟ یاره لنډ یو جمله جواب خو دا دی چې ښه اړخ ته نه دي روان. دا خطه دا ډېرې مودې راسې چې نه خلکو به خبره کوله چې دلته یو نوې لوبه شروع کېږي او په دې خاوره به کېږي او بیا مونږ لګیا یو جګړې خواته روان یو. او داسې لګي چې مونږ یا په ښه فکر سره په پوهې سره یا په ناپوهۍ کې د هغې کیسه جوړېږو لګیا یو. دې وخت کې چې اوس دا نن دوه درې ورځې کوم واقعات شوي، زوړ تاریخ کې به نه ځو، څه شوي دوه خطونه، یو بیان دی، یو خط دی. یو بیان دی افغانستان باره کې یو ترک دی، صفا ترک دی که نه، چې ګورې سم شي دا پرېږدی ځینې او دا دهشتګرد ستاسو خاوره استعمالوي. دا خبرې خو مخکې هم کېدي، دا اوس ولې دومره ګرمه شوه. دا چې کله دوی دوحه اګریمنټ کولو، اکه ورځ باندې چې کله دغه کولو هم هلته کې القاعده خلک ناست وو، د ټي ټي پي کسان هغې نه 2 ورځې پس ته رها کړی شول، چې بند وو، راخلاص کړی شول، خوشي کړی شول، دا ټول موجود وو. نو هغه وخت دی نه وو یاد خبر معاملات څه چلو شول. بیا بل واقع ورسره تړلي دا ده چې پاکستان وزیر اعظم ته د امریکې د صدر د طرفه جو بایډن د طرفه خط راغلی دی او هغې کې پاکستان ته د مرستې یقین ورکړی. نورې ډېرې خبرې هم دي چې خلکو تعلیم او اقتصاد او بل څه، بیا خو لویه خبره ترهګرۍ خلاف جګړه کوي. اوس دا دواړه خبرې چې رایوځای کوي او بیا دلته کې دا ترهګري څنګه زیاته شوه، په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم داعش خبرې دي، په روس کې شوله، دا ټولې خبرې دي. پاکستان کې چینیانو خلاف کومه کیسه وشوله، چین په هغې باندې خفه دی. امریکې دا هم ویلي چې په افغانستان کې دننه په ایران او په د چین په سفارتونو حملې کېدې. دا ټولې خبرې چې راغونډې کړو نو دې نه څه جوړېږي. اوس دې کې داسې لګي چې موږ خو دې خواته روان یو، قدمونه نه ټوپونه وو چې دلته کې بیا لوبه ګرمېږي او موږ به پکې ټول. خو دې کې مسله دا چې څنګه طریقې سره دا کېښودی شي. پاکستان کې دا کوي چې افغانستان ته دلته یو عام ښه پوهه خلک وي. افغانستان کې هم ډېرې ګرمې بیانونه دا نه وینم. افغانستان هم لا کمکل سوچ کوي چې دا وایي چې موږ پاکستان ته دا وکړو هغه وکړو دا وکړو. خو دلته که پاکستان یې څوک دا سوچونه کوي چې واره به د جنګ خبرې او بس ګرمې خبرو ته خوشحالېږو، نو دا ډېر زیات غلطه کوي. دې کې چې څومره ته دا وکړي، ته په جګړه نشې کولی. ای خو غلط هم کوي، ای پکار دی چې ترهګرۍ هلته کې خپل ځمکه باندې بنده کړي، ترهګرو ته ځای ورکول. پکار ده چې پاکستان څومره پای پریشر اچولی شي واقعي، خو ډیپلومیټک پریشر پکار دی، پولیټیکل پریشر پکار دی، دا خبرې اترې پکار دي. یو خو اقتصاد هغې نه بالکل بېلېدل پکار دي. خلک دې کې لږ پرمختګ شوی دی، خو هغه پکار دی چې دې نه بالکل بېل وساتلی شي. دا هم به په انډایرکټلي په هغه د حکومت باندې یو پریشر جوړېږي چې یاره پاکستان سره تعلق سم ساتئ. بل شی دا دی چې ته دا افورډ کولی شي سیاسي طور باندې ډیپلومیټیکي، خو دلته کې دا یو څو جلونه واستول، صحیح ټارګېټ دی د وویستلو، په هغې سره ته مسله حل کولی شي. سبا به بیا واستې، بل سبا بیا واستې، په دې باندې کله کېږي. ته فوجونه سولی شي هلته، څه نه خلک خو پکې دا دي. ما یو لوی پروفیسر وایي چې هلکه فوجونه واستوئ. فوجونه سول په مطلب پوهېږي خلک. فوج فوج شته د پاکستان فوج بهتر وي د افغانستان طالبانو نه کېدای شي د فوج ور واستوي او یکدم په 2 ورځو کې جلال آباد ته هغې نه مخکې ورسي. خو څه به کوي هلته به وشي. بیا
بیا بسې امریکا به راغله 2 ورځې یو ورځ کې افغانستان یې شه 2 ورځو کې خو بیا څه دی به ملاشي سزې ډېر دی هلته کې به یو کیمپ بیا دی په دې باندې به دا مسله حل کړي په وزیرستان کې څومره عمره ده پاکستان یې ښه ده هلته څومره عمر راسي څه یې ختم کړ په سوات کې ختم کړ نو په دې خدا نه کېږي چې بل ملک ته ولاړ شي 2 ورځې کې ختم کړي او که ته 2 کاله هلته اوسې نو هلته اوسېدی شي اقتصادي طور باندې یا سیاسي طور باندې دې به څه قیمت وي نو د جګړې خبرې کول ترهګري بد شی دی خلاف عمل پکار دی هلته باندې پریشر پکار دی دننه هم پیسې پکار دي او ډېر لوی پروګرام پکار دی فکر پکار دی خو دا د جګړې ته خوشحالېدل چې موږ ته به 10 روپۍ میلاو شي موږ ته به 10 روپۍ میلاو شي دا غلط او موږ وایو دا غلط مخکې هم راغلي پیسې مخکې پیسې راغلي موږ په خوشحال شي او بیا چې هغه ختمې شي نو څه حالت تاسو یاد کړئ ترهګرۍ خلاف کې وار اون ټیرریزم کې موږ ته پیسې راغلي په کولډ وار کې موږ ته پیسې راغلي په افغان جهاد کې موږ ته پیسې راغلي آیا موږ اقتصادي طور باندې ښه شو اول نه خراب حالت سیاسي طور باندې او مالي طور باندې ٹھیک جی نو دا خبره ده ډاکټر صاحب دا اکثر چې زه وایم چې مسلې په جګړو نه حل کیږي مسلې په خبرو حل کیږي او په جنگ کې چا ګټه نه ده کړې جنگ تاوان دی د هر چا لپاره دا بیوقوف سړی چې ما جنګ وګټه یا پلاني جنگ دی